انا لله و انا الیه راجعون. وفاقی وزیر مذهبی امور حضرت مولانا مفتی عبدالشکور صاحب د ګاډي په حادثه کې شهید کړی شو. دوستانو تاسو خپل په دې سی سی ټي وي فوټیج کې ویډیو وکتله چې د مفتی صاحب ګاډي کراس کولو چې یو بل ګاډي ډبل کیبن ډیر زیات تیز رفتار سره راخوشی وو چې کوم سیټ ته مفتی صاحب ناسه وو دغه سیټ ډیر زور او تیزی سره وخلو. خاص دغه ځای ټارګټ وو. د مفتی صاحب ګاډي سایډ وهلو سره د مفتی صاحب سر ولګېدو، زور یې واغېستلو چې ډیره زیاته وینه ترې لاړله. دسه چې ګاډي کې کم نور کسان وو هغه بچ دي او مفتی صاحب پکې شهید شوی دی. الله تعالی دې مغفرت نصیب کړي او کوروالو ته دې الله تعالی د زړه صبر ورکړي. دوستانو تاسو اوس خپله سوچ وکړئ چې دا اکسیډنټ یا ټارګټ کیلینګ وو، دا اکسیډنټ نه وو، دا یو د پلان خیسا وه. دې ریاست کې ټول عمر هر ټایم د پښتون وینه اویلیبل وي چې وینه ارزانه ده، صرف د پښتون ارزانه ده. په دې ریاست کې د تور ظالم ریاست کې پښتون غریب سره ډیر زیات ظلم او جبر روان دی. حکومت ته پکار دی چې د دې واقعې د مکمل تحقیقات وکړي. دا اکسیډنټ نه وو، دا یو د پلان خیسا وه، ټارګټ کیلینګ وو. حضرت مولانا فضل الرحمن صاحب مولا اسلام آباد کې جنازه وکړله، اوس یې خپل کلي ابای علاقې ته راوړلو. د مفتی صاحب نه یو اکلوتا زوی هغه ترې پاتې شو. الله تعالی دې په د مفتی صاحب برکات کېښودلی کړي او الله تعالی دې د دین کار ډیر واخیستلی کړي. موږ سره ګورو